بسم الله الرحمن الرحیم. زیم جی عرفان دورانی تاسو ګوري پیام خیبر په ورسک روډ په خبر کې موجود یو او نن دلته یو جرګه شوې ده. ګړي شهرداد کې روغه شوې ده او بیا دا کریډټ سو ټول کریډټ چې دینو ملک شهزاد صاحب ته پدیزي چې دی دا غونډه کړې وه او یقینا دا روغې ډېرې ګرانې وي. جنګ جګړه خو ډېره اسانه خبره ده، خو بیا دا روغې چې دینو دی کې بیا ټول چې دینو پازابي دې سره خیبر پښتونخوا پولیس ډېر ښه دلته چې دی هیز ا سیکیورټي سرانجام شو، ډېر ښه ډیوټي ورکړله چې یاره دلته دا څومره میلمانه راغلي سیکیور وي د دیو چې دی حفاظت دی وکړلو. دوی ته هم خراج تحسین او سلام دی زموږ پولیس ته هم دې سره چې دی نو ملک شهزاد صاحب په حجره کې چې نن کومه غونډه وشوه بیا روغه وشوله. دوه وروڼو کې فریقین به نه یادو، دوه وروڼو کې چې دی روان شوي او دی کې چې دی نو روغه نن خبرې اترې کوو شهزاد صاحب سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. شهزاد بھائی دا راته ووایي ماشاءالله دا روغې چې دي دا ډېر ګران کار دی، ستاسو دا نه ایج هم نه دی او دا روغه مونږ نن وکته ډېره زیاته غټه روغه او بیا غونډه هم دا نه غټه غونډه شوې ده ډېر میلمانو ته سره او بیا تاسو لکه میلمانو ته په خپله هم ولاړې روجې مچوئ نو ولا په دې مونږ حیران شو. یاره جی زما کم از کم 15 کاله بهر ملک شو په مسافره کې، خو چې کله مونږ په خبرونو باندې ګورو نو دا خبرېږو چې په سره کې سړی ویشته، په پټو کې ویشته، په لک روپۍ ویشته، په ځمکه یې ویشته، په دغې ویشته. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره زمونږ کلي کې دا 15 کمې دښمنۍ دي نو په دې کې دا غټه دښمني وه چې د 3 کالو نه وکې دنیا مشران لګیو، دا کونسلران یو څوک مشران نور دا نشوال کولی. نو ما زر عالم د سعودي عرب نه او جی دا غټه مسله چې کومه وه نو دا د الله په فضل سره دا حل شوله او دا 2-3 مسلې چې نورې دي نو انشاءالله دا به مل کوو. که زمونږ د جیب وکیله 100 روپۍ لګي نو تاوان به مکې کوو او جی نن سبا خو تاسو ته پته چې تاوان سړی نشته نو روغه بغیر د دینه نه کېږي چې له 100 روپۍ تاوان وکې ونه کړي او د زړه نه وکې منډه ونه وهي. نو جی دا چې انشاءالله مونږ دا خپل زړه نه راغلي په الله پاک هم دا بروسه وه چې دا روغه به کېږي او ستاسو په مخامخ باندې شوه. دې پولیس والا وکې مونږ سره ډېر هیلپ وکړو، دا زمونږ د کلي د وطن د خیبر پښتونخوا پولیس دی او دوی مونږ سره ډېر تعاون وکړو. مونږ د دوی نه ډېر شکرګزار یو او دا مسله الله پاک ختمه کړله، دا د ټوپک نه کلم ته واوړېدله او انشاءالله دا 2-3 خبرې چې نورې کومې دي دا جرګې انشاءالله دا به موارو. خو زه روژه کې بار مل ته روان یم انشاءالله دې نه پس به راځم، زما روزګار په سعودي عرب کې دی انشاءالله دا 2-3 خبرې نورې هم دي دا به م که خیر ختمو. د نوې کل دپاره جي سم میسج دی د دیو مور پلار دپاره سم میسج دی دا چې ټوپک ګرځئ په اوږه باندې او دی بدماشي او وال ټکول دی اکله. یاره جی د دې نوې کل دپاره داسې مسله ده که نه چې په دې کلي وطن کې داسې ناسوراني چې دا په زور په دشمنۍ باندې اړوي. یو ګاونډي ته شیطانت کړی، بل کلي والا ته شیطانت کړی، دوی د خپل دغه دپاره اکثر دا کونسلران ني دوی روره کله یو ته دغه کوي کله بل ته کوي. نو زمونږ دی ملک چې دا څونه فساد روان دی او دغه روان دی نو دا د کونسلرانو او د دغه کړی دی. نو جی چې د خړ نه دغه کوي نو نه به څوک ټوپک رالي او نه به څوک دغه رالي. عمده راته ووایي چې څوک دا ایس خرڅي او څوک دا هر څه کوي. عمده د کلي وطن خلک او دا خوا دی خوا چې کوم دی راشي او دا لکانې ټول په نالت کړي. نو چې کله په دې نشه کې مبتلا شي نو دوی خو بیا د دې نه نشي وتی. نو دوی کم از کم ما 10,000 کسان د دې ځای نه سعودي عرب ته بوتلي دي. اول ته ما سره چې کوم دی د جدي ایرپورټ کې کار دی او مکه روډ باندې ما سره کار دی، مال ته په روزګار لګولي دي. مونږ د وسه چې څونه کېږي بغیر د څه خبرې او لالچ نه نو خپل وس مطابق منډه مونږ دوی سره وهو چې دا علاقه ښه طرف ته روانه شي. یو ښه سوچ دی جی ماشاءالله الله پاک دی تاسو له نوره هم ترقي درکړي. مونږ سره یو ډېر سرګرم کارکن به ورته ووایو او خدمتګار فرمان به دلته نن ډېر خدمت یې وکړو. دا هم د جرګې اکله دی سره هم خبرې اترې کوو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمان به نن ډېر ښه جرګه وشوه، روغ وشوله، یو 2 وروڼو کې تنازع وه او نن روغ وشوه او بیا چې دی نو شهزاد خان دغه روغه کړې ده تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله پاک موږ خاص ته عبادت کوو، خاص ته مدد غواړو. ماشاءالله سبحان الله الحمدلله چې زمونږ په علاقه کې د ډېره یو سرګرمه دښمني چې هغې کې د ګولو رفتار ډېر سیوا او هغه چې کوم دی نن په دوستۍ باندې بدله شوه او هغه چې کوم دی نن ورورولۍ طرف ته لاړه، مخکیني رونه واپس لږ ټایم لپاره خراب شوي و بیا چې کوم دی هغه په دوستۍ باندې نو هغې چې کوم دی مین وجه چې کوم دی دا شهزاد خان دی او زمونږ چې کوم دی علاقې نور لطیف علي کمانډر دی، دغه رنګې چې کوم دی ورسره زمونږ عطاالله ناظم دی، داسې چې کوم دی ګڼ شمېر مشران ورسره نورو دې ټولو په کوششونو باندې خاص کر شهزاد به یې پکې ډېر زیات کوشش کړی دی. ټول علاقه یې ستاینه کوي
او زمونږ پولیس والا مرګرو په ډېر ښه ډیوټي موږ سره راکړه ځکه چې دا د دښمنۍ ماحول دښمندار سره ټولې ټوپکې تماچې او نن زمونږ پولیس د خیبر پښتونخوا د پېښور پولیس ولاړ دی هغوی چې کوم دی نن دا وښوده دې خلکو ته چې یاره تاسو ښایسته موږ ډیپټي نه کوو موږ سره ټوپکې دي دا تاسو دپاره موږ راغستي دي ستاسو حفاظت دپاره م راغستي ولاړ یو دلته نو هر رنګه چې کوم دی نن خوشحالي به دلته کې دا خلکو نه خپله هم تاسو اورېدلي کتلي به مې او ډېر یو ښایسته انجام ته دا روغه ورسېده په دې کې چې کوم دی زمونږ دا کوم مشر شاداد خان چې کوم دی نو د کوشش دا دی موږ ته بار بار دی نښتې چې یاره په دې علاقه کې امن راولو په دې علاقه کې روغ وکړو په دې علاقه کې ستونزې ختمې کړو او دلته کې چند عناصر داسې دي چې هغوی اګینسټ دي زمونږ او هغه چې کم کس روغوال کېږي نو حتی تر دې پورې هم دي چې پولیس والا ته هم اطلاع کوي چې یار دوی د سیکورټي قدر هم مه ورکوئ ولې چې دلته کې دوه کسانو روغه کېږي داسې دښمنان د دې خلکو شته او داسې خلک هغوی اوري مو زه ورته ویم ښکاره م ورته ویم چې مه کوئ ظالمانانو پردي سل کورونه چې وران کې خپل یو نه آبادېږي نو دا چې کوم دی د دې پولیس والا ځوانانو ته پته را چې دا دښمندارو په کورونو باندې څونه چاپي ورلړه کېږي څونه خلک ور دي څونه عزتونه پامال کېږي نو دا زمونږ چې کوم دی د دې ټول هر څه نه بچ کېدو یو لار دا ده چې هغه الله رسول په قرآن پاک کې ښودلي په هغې باندې موږ له تګ پکار دی او نن سبا چې څونه ینګ جنریشن دی موږ ګورو څوک په یو دی کې ټیک ټاکونه ورکوي ټوپکو سره څوک جړاګانو سره ورکوي څوک څه کوي څوک څه کوي دا خلکو ته موږ وایو چې یاره تاسو ښه لار استعمال کړئ ښایسته مستقبل چې انجینر دی نه وځي ډاکټر دی نه وځي زموږ د علاقه له باندې آباده شي ډیوټي ډېر ښه ورکړې ده دلته آصف خان هم ولاړ دي سره خبرې اترې کوو چې د دیو نن د جرګې او روغې حوالې سره السلام علیکم وعلیکم السلام آصف خان دا راته ووایي نن چې کومه غونډه شوې ده او دا ورولي چې دا سر ته ورسېده ماشاءالله څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم داسې ما کمې صحیح کړي چې د چا کورونه روغ شوي دي او زه نن ډېره د خوشحالۍ مقام دی موږ دپاره چې داسې یو غټه دښمني وه او دلته کې چې ډېره زیاته غټه وه او په هغې کې ډېر زیات نقصان هم شوی او نور هم د نقصان خطره وه خو د دې مشرانو غټه دښمني وه او دلته کې چې ډېره زیاته غټه وه او په هغې کې ډېر زیات نقصان هم شوی او نور هم د نقصان خطره وه خو د دې مشرانو زه شکریه ادا کوم چې دی راغون شو او دا دواړه کورونه یې خپلو کې روغ کړه او دینه زموږ نور هم میشته انشاءالله چې کمې دښمنۍ دي دا به د دې په دغه باندې ختمېږي انشاءالله په تاوان باندې مننه جی شکریہ بالکل جی دا څومره دشمنیانی چې دي دا بالکل روکي کوي ټوپک کلچر چې کم تاسو راغسته دي دا بالکل لړه کوي او کلم کلچر راوالی یقینو کوي زموږ د ملک دانه خسته ملک الله پاک را کړی دی او بیا موږ سره دانه خسته فورس را کړی دی رااله د پولیس په شکل کې چې دا هم زموږ حفاظت کوي لګیا دي یقینو کوي موږ ودیو او دیو ډیوټي ورکوي نه ګرمي باد باران هم نه ګوري نو دیو ته هم سلام دی او بیا چې دی موږ سره داسې ینګسټر ځوان کول چې د شهزاد خان په شکل کې هم شته دی موږ سره او زه وایم چې داسې نور دی هم را پیدا شي را بیداره شي او دا دشمنیانې ختمې کوي کیمرامین محمد علي سره عرفان دورانی پیام خیبر پیښور مننه